بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږ د کلاس 8 جنرال ساينس بک شروع کوو او زمونږ سره یونټ نمبر 1 دی ایکالوجي. د شروع کول نه مخکې تاسو ته زه دا خبره کوم چې ماشومانو خپل نوټ بک پن بالپن دا راواخلی او کم ټاپکونه چې زه کور کوم هغه تاسو ځان سره نوټ کوئ. د نوټ کولو نه بغیر به تاسو نه په ټاپک باندې پوهیږئ او نه به درله دا ویډیو خوند درکوي. نو کوشش کوئ چې تاسو کم ټاپک په ویډیو کې ګورئ هغه په مخه نوٹ کوئ. ایکالوجي د یوناني ژبې ټکي د آیکوس نه راوتی دی او د آیکوس معنی د هاوس، کور اور پلیس ټو لایو ان، یا هغه ځای چې پای کې یو جاندار اوسیږي. ټیک ده. اوس د ایکالوجي دا ټکي په پیله ځل باندې چې کوم بایولوجیسټ ډسکور کړی و د هغه نوم ارنسټ هیکل. دا ارنسټ هیکل په پیله ځل باندې د ایکالوجي دا ټکي دریافت کړی. په ایکالوجي کې مونږ د جاندار او د ماحول په منځ کې تعلق سټډي کوو. د ایکالوجي ډیفینیشن داسې دی: د سټډي آف انټر ریلیشنشپ بټوین ارګانیزم اینڈ دیئر انوایرمنټ. په دې کې به مونږ د جاندارو او د ماحول په منځ کې چې کوم تعلق دی هغه پکې سټډي کوو. ارګانیزم وی جاندار ته، جاندار، او انوایرمنټ وی ماحول ته. په دې کې به مونږ د جاندارو او د ماحول په منځ کې تعلق سټډي کوو. جاندار خو تاسو پیژنئ، هر هغه څیز چې هغه ساه اخلي غټیږي هغې ته مونږ جاندار وایو. خو ماحول چې دی دا هغه ځای ته وایي چې په کم کې یو جاندار اوسیږي. یو جاندار، یو ارګانیزم، یو هیومن، یو ځناور یا یو بوټی چې په کم ځای کې پاتې کیږي د ده نه چې ګیر چاپیره سم دی دا د لپاره environment دی. the surrounding in which an organism live. هغه غیر چاپیره علاقه چې په کومه کې یو جاندار اوسیږي هغې ته به مونږ د جاندار دپاره environment وایو. لکه تاسو اوس فرض که په خپل کور کې پاتې کیږئ نو ستاسو دپاره environment چې دا ستاسو کور دی. ټیک ده. که فرض که تاسو په سکول کې پاتې کیږئ نو ستاسو دپاره environment چې دا سکول دی، او که تاسو په ځنګل کې پاتې کیږئ نو ستاسو دپاره environment چې دا ځنګل دی. اوس دا انوایرمنټ چې دا د دوو کمپوننټ نه جوړ شوی دی. اټ انکلوډز لیوینګ اینډ نان لیوینګ کمپوننټس. په دې انوایرمنټ کې دوه کمپوننټ دي، یو ته مونږ لیوینګ وایو او بل ته مونږ نان لیوینګ وایو. لیوینګ کمپوننټس ته مونږ په بایولوژي کې بایوټیک کمپوننټ وایو او دا په جاندارو باندې مشتمل دی. د دې انوایرمنټ هغه کمپوننټ چې هغه په جاندارو باندې مشتمل دی هغې ته به مونږ بایوټیک کمپوننټ وایو. په دې کې پلانټس بوټي دي، اینیمل او هیومن انسانان پکې شامل دي. ټیک ده. دویم نمبر کمپوننټ زموږ سره دی نان لیوینګ کمپوننټ، او په بایولوژي کې دې ته مونږ ای بایوټیک کمپوننټ وایو او دا په بیجان څیزونو باندې مشتمل دی. په دې کې زموږ سره سنلایټ د نور رڼا راځي، لینډ ځمکه، واټر اوبه او ایر هوا شامل ده. ټیک ده. زمونږ چې کوم اولنی ټاپک دی هغه دی اکسیجن سایکل. اول مونږ سایکل زده کوو چې سایکل څه ته وایي. ګلونو ماشومانو سایکل وایي چکر ته، او چکر دې ته وایي چې کله یو څیز د یو پوینټ نه سټارټ شي او دوباره دغه ځای ته راورسي دې ته به مونږ وایو چکر. سایکل چې کله یو څیز د یو پوینټ نه سټارټ شي، روان شي او واپس دغه پوینټ ته راورسي دغې ته مونږ وایو چکر. لکه تاسو د سایکل لیټر ته وګورئ نو هغه چې د کم ځای نه شروع شي واپس هغه ځای ته راځي نو دې ته مونږ وایو چکر. دغه شانتې د اکسیجن چې دی دام د دې ماحول او د دې جاندارو په منځ کې تاویږي راتاویږي، په دې وجه باندې ته مونږ وایي اکسیجن سایکل. د ټرانسفر آف اکسیجن بټوین environment and organism. The transfer of oxygen between environment and organism. د جاندارو او د ماحول په منځ کې د دې اکسیجن د اوړېدو ته مونږ څه وایو؟ اکسیجن سایکل وایو. ارث از لایف پلانټ. په دې ټول کائنات کې ځمکه واحد داسې سیاره ده چې په هغې باندې ژوند چې دی دا پاسیبل دی. نو په دې وجه باندې د ارث ته مونږ لایف پلانټ وایي، په دې باندې ژوند ممکن دی. millions of species live on earth. په دې ځمکه باندې په لکونو جاندار چې دی دا اوسیږي. خو په دې کې بعض جاندار داسې دي چې هغوی پروډیوس اکسیجن پیدا کوي
او بعضې داسې دي لکه ټول داسې دي چې هغه کنزیوم اکسیجن استعمالی. اوس دا اکسیجن چې څوک پیدا کوي نو هغې کې پلانټ راځي، پلانټس، او په استعمالولو کې هم پلانټ راځي او هم پکې انیمل راځي او هم پکې هیومن راځي. اوس دا اکسیجن چې دی دا زموږ د ژوند لپاره ډیر زیات ضروری دی. اکسیجن از اسنشل فار لایف. اکسیجن زموږ د ژوند لپاره ډیر زیات ضروری دی. موږ د اکسیجن نه بغیر یو منټ هم ژوندي نشو پاتې کیدی. ارث اټماسفیر کنسسټ اف 21% اف اکسیجن. د کره هوایی چې دا زموږ د دنیا د پاسه د هوا یو پرده ده، د هوا یو بړستن ده او هغې کې د اکسیجن چې دی دا 21% موجود دی. ټیک ده، نو اکسیجن چې دی دا په هوا کې 21% موجود دی. Mostly oxygen are produced by plants by the process of photosynthesis. زیاتره اکسیجن چې دی دا بوټي پیدا کوي او د کوم عمل په ذریعه چې پیدا کوي هغې عمل ته مونږه فوټوسینتھسس وایو. خبره روانه وه د اکسیجن سایکل. نو اکسیجن سایکل دی ته وایي چې کله د اکسیجن د جاندار او د ماحول په منځ کې داسې چکر لګوي را لګوي، یعنې د جاندارو نه ماحول ته، د ماحول نه جاندار ته منتقل کېدو ته مونږه اکسیجن سایکل وایو. ټیک ده، د اکسیجن د ماحول نه جاندارو ته او د جاندار نه ماحول ته راوړېدو ته مونږه اکسیجن سایکل وایو. اوس په دې اکسیجن سایکل کې دوه پروسس چې دي دا ډېر زیات امپورټنټ دي. یو ریسپایریشن دی او بل دی فوټوسینتھسس. د فوټوسینتھسس عمل په دوران کې کاربن ډای اکساید او واټر چې دي د یو بل سره ریاکشن وکړي او دا ګلوکوز یعنی فوډ جوړ کړي، یعنی بوټي چې دی پای کې امونه کیږي، مڼه وشي، مولی، ټیپر، ګازرې دا وغیره وشي او بل طرف ته اکسیجن تیار شي. نو فوټوسینتھسس هغه پروسس دی چې پای کې کاربن ډای اکساید او واټر ریاکشن وکړي او ګلوکوز او اکسیجن تیار کړي. ټیک ده، او بل پروسس زموږ سره چې کوم امپورټنټ دی هغه دی ریسپایریشن. ریسپایریشن پروسس چې دی دا په بوټو او په ځناورانو او په انسانانو په ټولو کې کیږي. په دې کې چې کوم خوراک مونږ کړی وي نو هغه د ګلوکوز په شکل کې وي. دغه ګلوکوز او چې کوم اکسیجن مونږ د بریتنګ په ذریعه باندې حاصل کړی وي نو دغه ګلوکوز او اکسیجن په خپل منځ کې ریاکشن وکړي، کاربن ډای اکساید، واټر او انرژي پیدا کړي. ټیک ده، تاسو ماشومان د ډایګرام ته وګورئ. اکسیجن سایکل به تاسو دلته ښه ښکلې پې ځان پوهې کوئ. ګوره اکسیجن سایکل چې دی په دې ماحول کې دلته اکسیجن دی، اکسیجن ګیس دی، دا ماحول دی. ټیک ده، اوس دغه اکسیجن چې دی دا انسان هم حاصل کو او بوټي هم حاصل کو. سیده اوس د انسان چې دی د خوراک هم وکړو او اکسیجن هم حاصل کو. نو زموږ په دې وجود کې دننه یو پروسس وشي هغې ته مونږ وایي ریسپایریشن. په ریسپایریشن پروسس کې خوراک یعنی ګلوکوز او اکسیجن دا دواړه ریاکشن وکړي او د ماحول ته څه ورکړي، کاربن ډای اکساید ورکړي او H2 ورکړي. مونږ د ماحول له کاربن ډای اکساید ورکو، اکسیجن دلته دی خو د کاربن ډای اکساید په شکل کې دی، اکسیجن دلته د اوبو په شکل کې دی. نو مونږ دلته اکسیجن د ماحول نه حاصلو د خوراک په شکل کې او د اکسیجن ګیس په شکل کې او د ماحول له بیا د ریسپایریشن په مدد سره مونږ اکسیجن ورکو د کاربن ډای اکساید په شکل کې او د اوبو په شکل کې. اوس دلته بیا د ماحول ته دا اکسیجن راغی د کاربن ډای اکساید او د اوبو په شکل کې. اوس د کاربن ډای اکساید چې دی دا د فوټوسینتھسس پروسس په مدد سره چې دی دا بوټي استعمال کی او د دې نه دوباره خوراک جوړ کی او اکسیجن جوړ کی. نو دغه شانتي دا اکسیجن چې دی دا د ځناورانو او د دې ماحول په منځ کې تاویږي راتاویږي او دې ته مونږ وایو اکسیجن سایکل. نو په اکسیجن سایکل کې دوه پروسس ډېر زیات امپورټنټ دي، یو ته ریسپایریشن وایي او بل ته فوټوسینتھسس وایي. ټیک ده، فوټوسینتھسس ته مونږ په اردو کې ضیاء تالیف وایي. په دې کې کاربن ډای اکساید او واټر چې دی دا د یو بل سره ریاکشن وکړي، د نور د رڼا په موجودګۍ کې ګلوکوز او اکسیجن چې دی دا پیدا شي. ټیک ده، نو ماحول ته اکسیجن راغی او د انسانانو لپاره د خوراک چې کوم څیز دی هغه مڼه، ام یا نور چې څه د خوراک څیزونه دي هغه د ګلوکوز په شکل کې موږ ته میلاویږي. Both plant and animal use oxygen by the process respiration. اوس مونږ چې دی دغه اکسیجن چې دی دا استعمالو، خو د څه په مدد سره استعمالو؟
د ریسپایریشن په پروسس په مدد سره استعمالو. ریسپایریشن پروسس هغه پروسس دی چې په هغې کې ګلوکوز یعنی خوراک د اکسیجن سره ریاکشن وکړي، کاربن ډای اکساید ګیس، واټر او انرژي پیدا شي. نو دا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا دوباره د ماحول ته راشي. نو په دې کې ګوره دا اکسیجن دوباره د ماحول ته راغی. نو موږ د ماحول نه د اکسیجن چې دا د اکسیجن په شکل کې حاصلو، انوایرمنټ د دې ماحول نه مونږه اکسیجن چې دا د اکسیجن ګیس په شکل کې حاصل کو، بیا زموږ په دې وجود کې ریسپایریشن پروسس وشي او مونږه د ماحول ته د اکسیجن د کاربن ډای اکساید په شکل کې ورکو. دې عمل ته به مونږ څه وایو؟ اکسیجن سایکل. د ماحول نه مونږه اکسیجن اخلو د اکسیجن ګیس په شکل کې او بیا مونږ د ماحول د اکسیجن ورکو د کاربن ډای اکساید په شکل کې. نو دې پروسس ته وایي اکسیجن سایکل. او په دې کې دوه قسمه پروسس انوالو دي، یو پکې ریسپایریشن انوالو دی او بل پکې فوټوسنتھسس انوالو دی. ټیک ده. اوس بل ټاپک زموږ سره دی کاربن سایکل. نو کاربن سایکل هم دې ته وایي چې دا کاربن د جاندارو او ځناورانو په منځ کې تاویږي راتاویږي، دې ته موږ څه وایو؟ کاربن سایکل. د ټرانسفر of carbon between environment and organism. د جاندارو او د ماحول په منځ کې د کاربن د منتقل کېدو ته موږ څه وایو؟ کاربن سایکل. په دې ماحول کې دا کاربن چې دی دا په مختلفو شکلونو کې دی، خو موږ به دلته د اټماسفیر خبر وکړو چې په اټماسفیر کې کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا 0.04% موجود دی. اوس په دې کاربن ډای اکساید ګیس کې دننه بیا کاربن موجود دی. پلانٹ یوز کاربن ډای اکساید ټو میک فوډ by the process of photosynthesis. اوس دا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا بوټي د خوراک د تیارۍ دپاره استعمالوي او دغې پروسس ته موږ وایو فوټوسنتھسس. انیمل گین کاربن، ځناوران دا کاربن حاصلوي in the form of organic compound. ځناوران دا کاربن چې دی دا د ارګینیک کمپاوند په شکل کې حاصلوي، د خوراک په شکل کې حاصلوي. when they eat food، کله چې موږ خوراک اخورو نو موږ په دې خوراک کې سبزیانې مخورو، غوښې مخورو، نو په دې ټولو خوراکونو کې دا کاربن چې دی د ګلوکوز په شکل کې موجود دی. ان ریسپایریشن، بیا زموږ په دې وجود کې دننه ریسپایریشن پروسس وشي، په هغه کې کاربن اگین ریلیز ان د انوایرمنٹ. دا کاربن چې دا دوباره د ماحول ته راشي د کاربن ډای اکساید په شکل کې، ان د فارم اف کاربن ډای اکساید، د کاربن ډای اکساید په شکل کې دوباره د ماحول ته راشي. نو هغه پروسس چې پای کې دا کاربن د ځناورانو، د جاندارو او د ماحول په منځ کې اوړي راوړي، دغې پروسس ته به موږ وایو کاربن سایکل. کاربن از کانسټنټلی بینګ ریمووډ اینډ ریلیز انټو د انوایرمنٹ. دا کاربن چې دی دا د ماحول نه کانسټنټلی مسلسل لرې کېږي او بیا ورته راځي، لرې کېږي او بیا ورته راځي. دې پروسس ته به موږ وایو کاربن سایکل. تاسو د ورکوټ غونډه کې ډایګرام ته وګورئ. دې طرف ته یې موږ له راکړ د انوایرمنټ ماحول او دې طرف ته دی انیمل یا پلانٹ جاندار دی. اوس ګورئ موږ د ماحول له دا بوټي او دا ځناوران دوی د اکسیجن چې دی دا په دوو شکلونو کې ورکوي، یو د ګلوکوزو او بل د کاربن ډای اکساید په شکل کې. ټیک ده. اوس دا ځناوران چې دي که نه، دوی د دې ماحول نه چې دا اکسیجن او دا کاربن حاصلوي نو دا هم په دوو شکلو کې حاصلوي، یو د ګلوکوز په شکل کې دی حاصل کی، بل د اکسیجن ګیس په شکل کې حاصلوي. نو موږ د ماحول له دا کاربن او دا اکسیجن چې دي دا د کاربن ډای اکساید ګیس په شکل کې ورکو او د دې ماحول نه دا کاربن او اکسیجن چې دي دا د خوراک په شکل کې یا د اکسیجن ګیس په شکل کې حاصلو. ټیک ده. نو موږ د ماحول ته چې کله د اکسیجن او کاربن ورکو نو دا د کاربن ډای اکساید په شکل کې ورکو، او د دې ماحول نه چې کله موږ اکسیجن حاصلو نو دا د اکسیجن ګیس په شکل کې، او چې کاربن حاصلو نو هغه د C6H12O6 د ګلوکوز په شکل کې حاصلو. نو دې ټول پروسس ته څه وایي؟ اکسیجن سایکل او کاربن سایکل.
نو اکسیجن سایکل دې ته وایي چې پای کې د اکسیجن د جاندارو او د ماحول په منځ کې اوړي راوړي منتقل کیږي، دې ته موږ وایو اکسیجن سایکل. او کاربن سایکل دې ته وایي چې پای کې د کاربن د جاندارو او د ماحول په منځ کې اوړي راوړي، دغې ته موږ وایو کاربن سایکل. ټیک شو ماشومانو؟ نو امید لرم ماشومانو چې تاسو نننۍ ویډیو کې خامخا څه نه څه زده کړي وي. کو زما دا ویډیو خوښیږي نو مهرباني کوئ زما چینل چې دا سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، په خپله لایک کوئ، کمنټ پکې کوئ، څه کوېسچن کوئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.